أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. زما عزت مند رونو د یو ډېر ګران قدر او محترم ورور محترم حاجی اعزاز علي جان صاحب په جنازه کې شرکت کوي. حقیقت دا دی زما رونو اعزاز علي جان صاحب ډېر ښه انسان و. داسې به هېڅوک هم نه وي چې په دې محله کې په دې کلي په دې علاقه کې د چا سره پېژندګلو وي او څوک د ده د بد ووایي. ښه ژوند یې تېر کړی دی، ښه وخت یې تېر کړی دی. الله پې خپل فضل او کرم کړی دی د حجونو او د عمرو. بچی عالم الحمدلله او ډېر نیک انسان و. ما چې څونه اندازه وه زه به یې ستاسو مخکې ووایم. هر وخت به یې ژبه د الله په ذکر او د حضور پاک په درود شریف چلېده. عمل اجر ولا الله په دنیا کې ورکړه. لکه د جمعې مبارکه شپه الله ورنصیب کړه، ورسره د ذوالحجې روبیر ورځ. الله اکبر. الله قرآن شریف کې د دې شپو صفت کړی دی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. نو الله د دې شپو صفت کړی دی او زموږ علما لیکي چې یاره کمې ورځې د کال غوره دي. نو څوک د رمضان اخیري یادوي او څوک دا. او بیا علماو په میاشت کې یو خبره جوړه کړې ده چې د شپو په اعتبار باندې د رمضان اخیري شپې غوره دي او د ورځو په اعتبار دا غوره دي. دا هغه مبارکې ورځې دي چې دې کې یو عبادت نه دی، ډېر عبادتونه دي نو. او لویه خبره ده چې د دې ورځو سره د حج د بیت الله تعلق دی. بیا جمعه چې خدای جمعه مو ورنصیبه کړه، نو د جمعې متعلق حضور پاک په خپله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې ما من مسلم یموت یوم الجمعة او لیلة الجمعة الا وقی فتنة القبر. چې یو مسلمان سړی د جمعې پر ورځ یا د جمعې په شپه وفات شي نو د قبر د فتنې نه به خدای ساتي. زما وروڼو قبر ډېر خطرناک ځای دی. په خدای قسم ما دوه څیزونو نه ډېر یېرېږم. یو د ساه د وتو نه، دویم خدای دا لاره خو په موږ روانه دا ساه به م څنګه خېږي، او د غضب فرشتې به یې وباسي او که د رحم. او دویم د قبر نه ډېر یېرېږم چې خدای قبر کې سړی پرېوځي او دا ټول وارثان ترې لاړ شي او یک تنها پروت دی. دا به څه کېږي؟ حضرت عثمان رضی الله عنه د حضور پاک هغه خلیفه دی چې یو ځل نه څو ځله حضور پاک هغه له د جنت زیری ورکړی دی. یو ځل حضور پاک د احد په غر باندې ولاړو، نو دا غر اوجړقې زلزله پرې راغله. نو رسول الله مبارک دا خپل چته کړه او دې غر نه یې راوبروله. وی اسکن احد احد قلار شه انما علیک نبی و صدیق و شهیدان. پتا یو پیغمبر ولاړ دی، ځان یاد. یو در باندې صدیق ولاړ دی حضرت ابوبکر رضی الله عنه. دو در باندې جنبی شهیدان ولاړ دی، یو حضرت عمر فاروق او بل حضرت عثمان رضی الله عنهما. ګوره په جمدونې د شهادت پیشنګویي د دواړو دپاره ورکړه. او د حضور پاک پې دوه لوڼه رونو واده وې. یو لور یې واده وه چې هغه وفات شوه، نو بله یې ورپه نکاح کړه. نو چې هغه بله کله وفات شوه نو وی لو کان عندي ثالثه وما لو کان عندي اخرى که زما بله لور وې نو ما به هغه هم د عثمان ته واده کړی وه. د حدیبیې په مقام باندې حضرت عثمان رضی الله عنه حضور پاک ولېږه مکې ته د مذاکراتو دپاره چې ته لاړ شې او د مکې خلکو سره خبرې اترې وکړه، جوړه جاړه به وکړو. نو دا پروپیګنډه راغله، وی عثمان یې شهید کړه او چا وی نظربند یې کړه. نو حضور پاک د ټولو صحابو نه بیعت واخیسته
وی ګوره استازي ته خو څوک ضرر نه رسوي دا خو ما استازي ولیږم نو دې ظالمانو ولې هغه نظر بند کړه او یا ولې شهید کړه نو یو صحابي راته حضور پاک سره بیعت کاو د جهاد چې ورځو په مکه د عثمان بدل بالو نو چې ټولو بیعت وکړه 1400 صحابه نو په آخره کې حضور پاک مبارک د خپل ښی لاس اوچت کړه داسې وی دا د عثمان لاس دی او دی بل لاس سره وجنګاو وی د عثمان د طرف نه ما بیعت وکړه کا جمدی وي ګوره د هغه په ایمان یې دونه یقینو او صحابه وی مونږ په خپلو لاسونو حضور پاک سره بیعت وکړو او یو عثمان د حضور پاک په لاس بیعت وکړو یعنی لاس د پیغمبر د عثمان شو دومره مبارک صحابي یو ځل یو صحابي وی حضور پاک یو باغ کې امیده به نن دربانی کومه نو د باغ په خوله کې ناستم وی دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی دروازه واله ما وی علی رزقک په قلار شه اجازت ته غواړم وی لالم حضور پاک ته مې وی چې صاحب ابوبکر راغلی دی اجازت غواړي وی اجازت هم ورکو بشره بالجنه د جنت خوش خبری ورکا وی رادن نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناس بیا ورونه بیت ما وی علی رزقک په قلار شه اجازت ته غواړم استاذن لك وی حضور پاک ته مې الله رسوله عمر دې اجازت غواړي وی اجازت هم ورکو بشره بالجنه او د جنت خوش خبری ورکا وی رادن نشو هم د حضور پاک مبارک سره کېنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه خي طرف ته او عمر فاروق رضی الله عنه ګس طرف ته وی بیا ورونه بیت ما علی رزقک استاذن لك په قلار شي اجازت دلغواړم وی حضور پاک ته مې لوی د الله رسوله حضرت عثمان راغلی دی اجازت غواړي وی اجازت هم ورکه وبشره بالجنة والشهادة على بلوى تصيبه د جنت زیری ورکه د شهادت هم و یو ازمایش به پې راځي نو ما عثمان ته وی رضی الله عنه چې دغسې راځه د جنت خوش خبري مله او تا ته به یو ازمایش رسیږي وی والله المستعان دې کې به الله نه مدد غواړو که نه داسې عثمان یو دانه دی ډېرې خبرې دي د هغه چې الله پاک د پیغمبر مبارک په جمع ولزیرې د جنتونو ورکړي دي رونه دا حضرت عثمان چې به قبر ته کېناسته نو دومره به یې وجړل چې ګیره به یې لمده شوه نو چا ورته وی د جنت او د دوزخ ذکر کېږي او نه جاړئ او د قبر خواله چې راشي نو دومره وجاړئ چې ګیره دې لمده شي او ته څه وایي وی ما د خپل محبوب نه اورېدلی دی حضور پاک نه صلی الله علیه وسلم چې دا قبر د جنت د پوړو نه رومبې د آخرت د پوړو رومبې پوړی نو که دا د انسان ښه شوه نو وروسته به د دې نه ښایي او که دا خرابه شوه نو وروسته به د دې نه ډېره لویه خطرناکه او وی رسول الله مبارک ته خو به کشف کېده وی حضور پاک فرمای چې ما ډېر منزلونه لیدلی دي ما دوزخ لیدلی دی ما د قیامت ورځ ما ته د مخکې نه خدای منکشفه کړې ده ما ته عذابونه الله ښودلی دي لیکن په ټولو کې خطرناک شی او هیبتناک شی چې ما لیدلی دی په قبر دی دا ډېر خطرناک دی زما وروڼو په خدای د هر انسان نه بچي پاتې شي د هر انسان نه کور پاتې شي ایسی پاتې شو په اوړي کې په ژمه کې ټپ پاتې شو او داسې خاورو له شپږ طرف ته لاندې بره ښي طرف ته او ګس طرف ته او خپو ته او سر ته د خاورې غټ غټ دیوالونه دي دې کې سړی پرېوځي زما وروڼو یو د خدای اسره ده ګورې بل هېڅ هم نشته دی قسم دی مونږ د دنیا په دې ژوند څومره غرور کوو
دغه ژوند دی چې زادلي جان ته نه الله دا نه ده چې ګنې مرګ په بوډاوالي دی دونه عمر خدا ده نو او دغه دی د دنیا نه الله د دنیا په مال موږ څونه غرور کوو چا ځان سره خپله فیکټري کارخانه خپله ځمکه خپل دوکان خپله مدرسه چا یوړه د دنیا په بچو مونږ غرور فخر کوو زما قوم دی زما ټوپکمار دی زما زامن دی قسم په خدای که دې پکار شي صرف یو نیک عمل به دې پکارېږي د دواړو جهانو مبارک سردار فرمای وی سړي سره قبر ته درې څیزونه دي دوه تې واپس شي یو ورسره پاتې شي یو تې خپل وارثان بچي خپل خپلوان ورسره دي دا تې واپس راشي بل خپل مال دولت ورسره دي کټ پوزې هم تې واپس راشي او درېم ورسره خپل عمل دي اتې واپس نه راځي هغه ورسره پاتې شي ښه عمل چې بنده کوي بنده ورپسې خفه قسم دې زه راته قسمیان وایم زه چاپلوسي نه کوم او رښتیا خبره درته کوم اپسې ته سم په ځمکه کې چاپلوسي نه کوم رښتیا خبره درته کوم او د زړه نه یې درته کوم او د جمعې مبارکه ورځ اودس کې چې زادلي جان په شان ښه سړی بل نو څومره ښه انسان څومره ښه اخلاق خدای ورکړي څومره ښکلې خوی خدای ورکړی جمعه په درود شریف چلېدله بچي نیکان والدین یې کم خلک تېر شوی دی حضرت مولانا احمد علي جان صاحب رحمت الله علیه څومره د دین خدمت کړی دی په مقبرو کې د زړه د درد نه هغه تقریر به د هغه د زړه د درد نه او د درد نه د زړه د درد نه بیان به یې کوه هغه مدرسه یې جوړه کړه د مارونو زه دا خبرې خلاصوم مفتي صاحب باید یو دوه خبرې وکړي خو زه راته بنیادي دا خبره کوم ټولو ملګرو ته دلته ناست وی د دې رور نه زادلي جان د دې مرګ نه عبرت والی او چې څومره ملګري دوستان یې دا د یو علمي خاندان ستوری و یو علمي خاندان یو نیک انسان او د نیکانو د والده صاحب یې نیکه بچی عالم رور او بل اعظم چې زه راغلی وم او د دې دستاربندي به ماته ولاړ استقبال ته ولاړ د شلو کالو نه مسلسل د ګل او د زیارت روژه دې نیولې پرون هم روژه الله ته مختصر وکړو لیک او مال خدای په غیرت کې وکړي ورسانو ته لوی سجود الله بلا قم اثر الله پاکي ټول له صبر ورکړي او روح الله دې کارو سره علمانو سره ورکړي او دې په یو خبره